ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. زه د قیصر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. قیصر صاحب موږ ته 10,000 روپۍ رالیږلې وي او ما ورته دغه ویلو چې قیصر صاحب ډېر یتیمان بچي دي، تمې ساتي، پلار یې نه وي، هر کال ماله راځي، دې کال هم تمې ساتي چې هغوی له پیزار او کپړې والو. هغې کې دا 2 جینکې یتیمې دي، ورله ښکلې د خپلې خوښې کپړې یې واغېستلې په دوکان کې، دوکان ته تلي وو، دوکان کې خوښې شوې. د دې نه علاوه دوی له پیزار چې هغې پخپه وکتل خوښې شو، هغه یې واغېستل. د 4 خویندو دا یو ورور دی، د ځان له چې کوم دی نو خو ښکلې پیزار د خپلې خوښې واغېسته او ورسره ځان له جامې خو هم واغېستې. ګرانو کتونکو ډېر خلک وایي ویره وي ته هغه روجې وي موږ سیکو، خو وي تاسې نور څه ورکوئ نو هغه نه سیکو. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا پیکټ چې کوم دی که نه دا په 500 روپۍ دی، زموږ دا وس دی. اوس یو سړی و یو پیکټ ورکې، نو زه هغه ملګرو ته دا وایم زما رونه دي په ما ګران دي چې تاسو لږې پیسې رولیږئ نو د یو نه به 2 کړو، د 2 نه به 3 کړو. نو دا به ورسره دا وړه چې کوم دی دې وخت کې ورکوو، دا یو بوتل چې کوم دی ورکوو. ښه دی د ګوره دا ماشومان دي که نه، نو دې ماشومانو لپاره دا مکروني ده او منچي دي. دا چیم چې کومه دی دا هم دا 200 روپو دی، دا 200 روپو دا چیم ده. ولې چې دا خو حکمرانانو ته پته نه لګي، دا موږ غریبانانو ته پته لګي. موږ د احساس کوو چې په ملک کې ګراني ده او نه مړو خلکو ته پته لګي. مړه هغه چې تماشې کوي، نور دغه خلکو په وجه باندې دا خلک آباد دي. الله پاک دې دغې خلکو له ډېر اجر ورکړي. و نن د دغې خلکو دا محنت نه وي، دا پیسې نه وي، نو نن به دوی چرته وړل. خور یو خو چې د چار طرف نه درته دا پیزار او دا کپړې میلو شوې، هغه ته دومره ډېره دعا وکړه که نه چې الله پاک ولې ترقي ورکړي. والله ډېر خوشحاله اوسه ورکړي الله پاک تاسو سره هم ښه وکړي او دا چې موږ سره چا امداد وکړي د دې عوض ولې ورکړي الله پاک په دې دنیا هم ورکړه او په آخرت هم. او رکې نه دی تاسو سره هم الله پاک ډېر ډېر ښه وکړه. رکې الله پاک هم د دې نه زیات په بر او په ترقۍ کړه رکې. او چې څوک هم بد غواړي رکې هغه الله پاک ستاسو خپله مختورن راولي رکې. او خدای پاک هم ډېر ډېر خوشحاله کړه. رکې 6 کاله وشو رکې، 6 کاله ستا د 4-5 بچو او رکې 4 د لوریانې او رکې یو زوی بلکل څه څه مغستي رکې جامېګانې ورکړي دي، پیزارونه کال په کال ورکړي دي، موږ له اوړه روجې غوړي موږ له بیلونه داخل کړي دي رکې. ما له پکې د ډنډۍ اغوښتې دي، اسري د ګنډلو مشین، جامې پیزار د خوراکي چې سیرو کې مالې خرچې پورې رکې. الف خان شیرپو ماله ما سره امداد کړی رکې. زما ورته رکې اړه دننه دننه رکې دوا کوي چې زه ناسته رکې کور یم او خپل 15 وخت رکې مونځ کوم او زه خپل د قرآن پاک تلاوت کوم رکې. زه الف خان شیرپو ته ډېره ډېره رکې دوا کوم. زما ورته وروره اړه دوا کوي. بیا ماله رکې پکې 2 ماشومانې جینکې هم واده کړې رکې. خدای واده کړی الف خان شیرپو په مدد. ګرانو کتونکو دا وړه ورکول، دا چینی ورکول، دا چای ورکول، دا چاولې ورکول، دا پیزار ورکول، دا لرې خبرې. جینۍ واده کول دا ډېر ګران کار دی. او الحمدلله 110 ودونه مې وکړل، 110 ودونه مې وکړل او باقاعده په ریکارډ باندې دی. هغې کې 6 داسې ودونه چې هغه لږ د ناکامۍ ښکار شوي دي، نو ټول د خوشحالو سره. ښه بچي څه به وایې په دې موقع؟ ماما بس مونږ تاسو دا کې ماما مونږ هم سم ډېر خوشحاله یم کو. مونږ په دوکان کې دا جامې مو اغوستې او کیړې مو ماما مونږ به ناست کور کې دوا به تاسو ته کوو. هر کال د لاخلم که نه او هر کال ماما بیا اختر ته څه سوچه چې څه به غواړم ماما مونږ خو داسې ویلي نو چې بس مونږ به جامې مونږ خو بس زمونږ اختر نشته، مونږ امې ته جړل ویم بس زمونږ اختر به نو بس امې تاسو ته ورنګ وکړو. نو امې مې ته چې بس تاسو راته وي چې راشئ نو مونږ له تاسو جامې مو واخیستې او پیزار هم راله واخیستل. تاسو دومره خوشحاله کړو چې دومره راله هر څه واخیست. مونږ خو زموږ پلار نشته نه یم اختر هم چې چا پلار نه وي اختر به یې سي. بس تاسو راغلي شئ، تاسو له رالي چې دومره مونږ په خپله خوښه رالیم دومره واغشت. د خدای سره ډېر دومره ښه وکړه چې مونږ سره څومره ښه کوې. او وروره ته ګران دی
ډېر ماما یو دی ځکه راته ډېر یو ګران دی یو غله مرڅ واخلو که نه ډېر م هغه م واخیستلو موږ له ښه دا نه دی دا مور یې راته وویل جاړي یو ما له سایکل والا نو ما سره سایکل پیسې نشته ماما مونږ له خو هر څه واخیسته مونږ یې خوشحاله کړو مور مې کېړه نشته نه جامې نشته دا مور دی مور له هم دې اوس ورکړو ښه مور له به دې اوس کیڼې هم ورکړو جامې به هم ورکړو صحیح ده او ته څه نور ماما ما له به سایکل اخلي او زمونږ سم لرې سکول دی او زه به پرې بیا ځم راځم پرې سکول ته په سایکل ځې ماما ما له چل لري او نو خیال سره نه ځې څه دی ماما دی پرېښودو ما مور ته وویم زه به وایم نن د اتوار ورځ ده نن چوټي وه بچو یې سبقونه پرېښودل رکي بس زما نه شوم رسېدی رکي رکي یو څلورم کې بلې پنځم کې رکي پرېښودل زما ورته هېڅ وس نه چې سکول پسې خفه یې ماما ډېر ورپسې خفه یم خو د مور په وس کې مې نشته نشته ته هم خفه یې او ماما زه پنځم کې یم دا یو څلورم کړم خو بیا هم دا پنځه کاله راته پاتې چې لسمه پاس کړو نو بس بیا به نه تلو خو څه هلته هم د مور وس ښه قابل یې ماما ډېر مور ته مې وویل او مس له لاړه دې ورته وویل هغې وایي ډېرې خو ډېرې بره روانې وي دې کلاس کې ډېرې قابلې وي وایي تاسو پیسې پرېښودې ته هم قابل یې که نه بچي ماما بس قابل بس د مور مې په وس کې نو د مور مې ورته وسم نو خو بس مور راباندې پرېښوست ګرانو کتونکو کم خلک چې وایي دا چټاکیو په وروجې دا د دې ښځې نه تپوس وکړه ها د دوی بچو نه تپوس وکړه چې دوی ورته ټوله ورځ انتظار کوي خو چې موږ ته میلاو شي دا کم خلک چې وایي د زنانو امیج او پښتنو امیج که نه هغه په دوی نخرې تېرېږي نن امیج چېرته لاړه چې د دې بچي هم سبق لاړه د دې بچي هم سبق لاړه د دې امیج غم وکړې د دې غم وکړې او بیا دلته کې راشي او د دې زنانو نه تپوس وکړې چې دوی درته څه ووي نو زه هم د سره یم په لار چې دوی درته څه ووي نو په چړۍ ناستېږي دا نه دي تعلیمونه د دغه ځای پورې رانه تعلیم نه دی پرېښی خو دا د دې 2020 نه پس چې دې خلکو دا کومه دا لونډې لفاړې نه دي دا خلک چې د سوشل میډیا ته رالل دا بېلارې چوي چې بس غل او چور غل او چور بله څه خبره نشته ته غلې او ته چورې ته غلې او ته چورې د خدای تعالی بنده چېرته د ګیلاس کې چاله نه بور کړي دی او نه د 1 روپۍ رالېږلې ده خو چې پیسې به راتلي خو زنانه به راله بیا کې پکار دی بالپینې پکار دی دی پکار دی پنډونه به سیسټم به روانو ځکه خو دا وایم چې په ټوله پښتونخوا کې رانه چا زیات کار نه دی کړی 2020 نه پس دې خلکو زه متنازع کړم یو لوی دغه وجنګو او الله پاک یې راته څه ذلیله کوي او څه به نور هم ذلیله کوي لاسونه خو چې ته وایې چې دا بچی دوی د چا د وجې سبق پرېښی دی دوی ما نه سبق نه شو پرېښی اوس هم ګرانو کتونکو داسې څوکیو دا درته سپانسر کوي دنیا د چا د مخ آباته ده دا باور در کوم موبایل ساتي نه موبایل هم وله 2 پیرې دغه کړي په هغې هم خلکو دوکه را دوکه کړل بیا خلک ورته داسې کالونه کوي ښځه ذات ته بیا په هغې باندې د رنګ رنګ خبرې بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خو ګرانو کتونکو په حقیقي معنو کې ګوره یتیم دی ګټې وټې هېڅوک هم نشته کمره راپروتې ده ځان له یې په څادر اچولی دی په هغې کې دا بچي ژوند کوي دوی ډېر سخت ژوند دی دا ډېره مجبوریانه دې ځای ته راځي خدای دې څوک نه محتاجه کوي ښه ډېر خلک دا وایي چې 8 لک او 10 لک روپۍ هم ته ماله راکړې که نه نو زه به دغه ځای کې نه ودرېږم او نه به خور او نه مور دا زما مور هم ده دا مې هم خور دی دا مې بچی هم ده یو سړی وي ته خپله خور او مور ودرې دا مې ودرولي که نه یار او خو دې ځای ته رالې نو بلکل به ودروم چې دې حالاتو ته رالې دا نن په کوم حالاتو چې دوی دي زه د دوی نه لږ ښه ژوند کوم دې کې څه دي یار چې دا ما ته ډېر په دغه باندې وي چې ته به خپله خور او مور دی دا مې خور او مور نه ده یار دا په ما دومره اعتماد کوي چې دا هغه پړانګ و 400 نه دلته کې راځي زه نه پوهېږم چې په کوم انداز تاسو پیښې چې داسې غیرت درکې راشي چې خور او مور او پښتو او امیج او پښتني باندې نخرې تېرېږي دا ورته نه ښکاري مننه خوشحاله